बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मनसेरी د बीएस पښتو د شپږم سمستر تنقید د کورس لیکچر سره زه پروفیسور عطاالله شاه حاضر یم. د دې نه مخکې زمونږ شپږ لیکچرې په کالج کې شوي دي او دا زمونږ اووم لیکچر دی، خو آنلاین دا اولنی لیکچر دی. شپږ لیکچرې چې کله ریګولر کلاسونه کېدل نو هغه وخت شوي دي، نو په هغه حساب دا زموږ اووم لیکچر دی په مجموعي توګه، خو آنلاین لومبی لیکچر دی. کورس تنقید او عنوان د تعارف او اعاده. تعارف او اعاده ځکه ضروري ده چې ډېر ورځې شوي دي. نن به مونږ د دې کورس لږ تعارف وکړو او تنقید څه ته وایي، په دې به هم لږې خبرې وکړو چې زوړ چې څه مونږ لوستي دي هغه زموږ په ذهن کې تازه شي او د دې په رڼا کې مونږ د بحث مخکې بوځو. تعارف او اعاده د دې کورس نوم دی تنقید. په دې کې به مونږ د تنقید حوالې سره دا لولو چې د تنقید مطلب څه دی، د تنقید معنی څه ده، تنقید څه ته وایي او د ادبي تنقید مفهوم څه دی. دې سره سره به مونږ په دې کورس کې د تنقید چې کوم ضرورت او اهمیت دی په ادب کې او د تنقید او د تخلیق چې ځان کې کومه رشته ده په هغې به هم نظر اچوو. تنقید او د تخلیق رشته داسې ده چې دا شاعران او ادیبان چې څه لیکي دا د دوی تخلیقات دي او د دې شاعرانو او ادیبانو باره کې او د دوی د دې تخلیقاتو باره کې چې نور خلک څه لیکي نو هغه تنقید دی. څنګه چې تاسو ته ما کلاس کې ویلي چې د هرې ژبې ادب چې کوم دی هغه په دوه حصو باندې مشتملي، یو تنقیدي ادبي او یو تخلیقي ادبي. شاعران او ادیبان چې په خپله څه لیکي نو هغه د هغو تخلیق دی او د شاعرانو او د ادیبانو باره کې او د شاعرانو او د ادیبانو تخلیق باره کې چې نور خلک کم مضامین لیکي او کتابونه لیکي نو هغې ته موږ تنقید وایو. یعنې تنقید مضمون هم کېدی شي او تنقید کتاب هم کېدی شي. لکه یو شاعر چې خپله شاعري کړې ده نو هغه د هغه تخلیق دی، خو چې بل سړي د هغه د شاعرۍ باره کې څه مضمون لیکلی دی نو هغې ته به موږ تنقیدي مضمون وایو، او یا د هغه د شاعرۍ باره کې که څه کتاب لیکلی دی نو هغې ته به موږ تنقیدي کتاب وایو. د تنقید او د تخلیق په رشتې باندې به هم دې کورس کې موږ بحث کوو او په دې کورس کې د دې نه علاوه چې کوم موضوعات شامل دي په هغې کې د تنقید مختلف نظریات دي، د تنقید مختلف دبستانونه دي، په هغې به مونږ بحث کوو چې د تنقید نفسیاتي تنقید دی یا عمراني تنقید دی یا تصوراتي تنقید دی یا جمالیاتي تنقید دی. دا د تنقید مختلف قسمونه دي او د دې نه علاوه هم یو څو قسمونه دي، دا به مونږ لولو. د دې نه علاوه د تنقیدي نظریاتو په حوالې سره به مونږ د مغرب د نقادانو یعنی د ټي ایس ایلیټ شو او داسې نور چې کوم نقادان دي چې کوم زموږ په کورس کې شامل دي هغه به مونږ لولو. افلاطون نه دا سلسله شروع کېږي. افلاطون دی، لونجانس دی، ډرایډن دی، ډاکټر جانسن دی، کولریج دی، آرنلډ دی او ټي ایس ایلیټ دی او دا مغربي نقادان دي. بیا مشرقي نقادان دي، په هغې کې د فارسي او د اردو حوالې سره چې کوم تنقیدي کار کوم کسانو کړی دی هغه دي او هغې نه وروستو بیا د پښتو تنقید دی چې کوم د پښتو کوم نقادان دي او د پښتو تنقید چې کوم دی نو هغې ته به مونږ راځو او د تنقید چې کوم مباحث دي د تنقید چې کوم اصولونه دي هغه به مونږ په دې کورس کې لولو. نو لومړی سوال زموږ مخکې دا دی چې تنقید څه ته وایي. تنقید په ټکي باندې که غور وکړی شي نو دا د عربۍ ژبې ټکی دی. دا چې کوم لومړی پوینټ دی دلته تاسو وګورئ لیکلي دي د عربۍ ژبې ټکی، یعنی تنقید چې کوم دی دا د عربۍ ژبې لفظ دی او په دویم پوینټ کې دا لیکلي دي چې د دې ماده چې ده دا نون قاف او دال دی. نون قاف او دال عربۍ کې د دریو حرفونو یا د دریو ټکو
ماده وي هغې نه بیا نور لفظونه جوړېږي. نو د لفظ تنقید چې کومه ماده ده دا نون قاف او دال دی یعنی نقد. او په دریم پوینټ کې تاسو وګورئ چې دلته درې ټکي لیکلي دي تنقید نقد او انتقاد او د دې درې واړو ټکو مطلب مفهوم او معنا یو ده. تنقید کریټیسزم ته وایي انګریزي کې ورته کریټیسزم وایي په عربی کې ورته تنقید وایي او د عربی د لفظ په اردو کې هم استعمالیږي او په پښتو کې هم استعمالیږي. نو دې ته موږ په اردو کې هم تنقید وایو په پښتو کې هم تنقید وایو. بنیادي طور سره د عربی ټکی دی. نقد هم تنقید ته وایي او انتقاد هم تنقید ته وایي. دینه چې کوم مخکې پوینټ دی دا تاسو وګورئ کوټه او کرا د یو بل نه بیلول. دلته خبره د ادب ده چې موږ چې دلته بحث کوو نو هغه موږ د ادبي تنقید حوالې سره خبره کوو. ادبي تنقید کې د ادب جاج اخیستی شي او د ادب کوټه او کرا د یو بل نه بیلولی شي. کوټه یعنی بیکاره شی او کرا یعنی صحیح شی یا سم شی. کوټه او کرا د یو بل نه بیلول یعنی یو شی پروت دی او هغه کې خراب دي او سم سیزونه هم دي نو هغه یو کس کینی او هغه سم لکه پھل د میوې دي بل څه دي هغې نه خراب بیلوي او سم بیلوي. نو دغه عمل چې کوم دی دا هم تنقید دی. کوټه او کره د یو بل نه بیلول. محاسن او عیبونه لټول د دې په مطلب هم هغه دی چې کوم د نشاته پوینټ کې و چې کوټه او کره یو بل نه بیلول او محاسن او عیبونه لټول. محاسن وی خوبیانو ته او عیبونه وی خرابیانو ته. نو خوبیانې او یعنی محاسن او عیبونه لټول. یو نقاد چې په ادب باندې تنقید کوي نو هغه کوټه او کرې د یو بل جدا کوي هغه محاسن او عیبونه لټوي. هغه دا ګوري چې هغه چې په چا باندې تنقید کوي چې هغې کې د هغه په تحریرونو کې د هغه په تخلیقاتو کې کم کم محاسن دي او کم کم عیبونه دي نو دا هغه مخامخ راولي د تنقید په ذریعه. محاسن او عیبونه دلته تاسو دا په ذهن کې کېدای چې ستاسو دا د تنقید چې کوم عمل دی په دې کې که یو افسانه نګار دی که د هغه په یوې افسانې باندې چا یو مضمون ولیکه نو دا هم تنقید دی او که د هغه په ټولې افسانه نګارۍ باندې چا یو کتاب یا مضمون ولیکه نو دا هم تنقید دی. د یو شاعر په یو غزل باندې یو نظم باندې هم که چا لیکو که یو مضمون ولیکه یو مقاله ولیکله نو دا هم تنقید دی. او که د هغه په ټولې شاعرۍ باندې یو کتاب ولیکه یا یو مضمون یا مقاله ولیکله نو دا هم تنقید دی. تنقید د هرې ژبې ادب چې کوم دی په هغه کې د تنقید یو ذخیره وي او بیا مخکې به موږ دا هم ګورو چې د تنقید ضرورت او اهمیت څه دی او تنقید ادب لپاره څومره ضروري دی او د تخلیق لپاره تنقید څومره ضروري دی او د تخلیق او د تنقید ځان کې څه رشته ده. د دې نه مخکې دی د تنقید عام مفهوم او ورسره ورپسې چې کوم پوینټ دی دا د ادبي تنقید. په دې دواړو باندې تاسو غور وکړئ. د تنقید عام مفهوم دا دی چې یو کس چې په بل باندې اعتراضونه کوي یا د هغه خرابیانې بیانوي د هغه مذمت کوي په هغه ټکونه کوي د هغه غیبت کوي نو دې ته موږ تنقید وایو. موږ دا وایو چې پلاني په پلاني باندې تنقید وکړ. نو د تنقید عام مفهوم خو دا دی ولې ادبي تنقید مفهوم دی نه لږ وسیع دی. ادبي تنقید کې خوبیانې او خامیانې دواړه راځي. که یو کس د چا د شاعرۍ باره کې یا د چا افسانه نګارۍ باره کې یا د چا ناول نګارۍ باره کې د هغه خوبیانې بیانوي نو هغه هم تنقید دی او که خامیانې بیانوي نو هغه هم تنقید دی. تنقید کې یوازې ته عیبونو پورې محدود نه دی بلکې دې کې محاسن هم بیانېدی شي. که چا د چا شاعرۍ باره کې یو مضمون ولیکه او هغې کې د هغه د شاعرۍ ټول خصوصیات او ټول د هغه د شاعرۍ چې کومې خوبیانې دي هغه بیان کړي نو دا هم تنقید دی او که خامیانې بیان کړي نو دا هم تنقید دی. د دې نه پس د ادبي تنقید بنیادي قسمونه چونکې زموږ موضوع ادبي تنقید دی او ادبي تنقید چې کوم وي نو په دې کې نظري تنقید هم راځي یعنی تھیوریټک کریټیسزم
او عملی تنقید هم راځي، یعنی پریکټیکل کریټیسزم. دا د تنقید دوه لوی شاخونه دي. په نظری تنقید کې که نظری تنقید تاسو وګورئ نو نظری تنقید کې نظریاتو سره بحث کیږي او عملی تنقید کې یو نقاد په عملی توګه په ادب باندې تنقید کوي. نو نظری تنقید مختلف نظریات دي او هغه نظریات چې کوم ادب کې بیان شوي دي او کوم فلسفي ادب کې بیان شوي دي او کوم چې د تنقید نظریې دي او د هغې نظریو په رڼا کې چې کومه خبره کېږي نو دا نظري تنقید دی. او عملی تنقید دا دی چې یو نقاد د یو شاعر یا د یو ادیب کار واخلي او په هغې باندې د هغې په چې کوم داخلي خصوصیات دي که په هغې باندې بحث کوي نو دا عملی تنقید دی. د دې نه پس د ادبي تنقید طریقه کار دی او د طریقه کار په لړ کې د 4 پوینټ تاسو ته مخامخ دي: مطالعه، جایزه، موازنه او حکم، فیصله یا رائے، چې بل ترتیب په انګلیش کې ورته سټډي، انالیسز، کمپیریزن او اوپینین او ورډکټ وایي. مطالعه یعنی سټډي دا لومړی مرحله ده که یو نقاد یعنی یو تنقید کوونکی تنقید چې څوک کوي یا تنقید چې څوک لیکي نو هغه نقاد دی. تنقید کریټیسزم دی او نقاد چې دی دا کریټیک دی. نو یو نقاد چې په چا باندې تنقید کوي نو هغه به د ټولو نه مخکې د هغه د تخلیقاتو مطالعه کوي. په یو افسانه نګار باندې تنقید دپاره د هغې افسانه نګار د افسانو مطالعه ضروري ده. په یو شاعر باندې تنقید دپاره د هغې شاعر د شاعرۍ مطالعه ضروري ده. دغه شانې د یو ناولنګار باندې که څوک تنقید کوي نو د هغه د ناولونو مطالعه ضروري ده. نو نقاد دپاره مطالعه ضروري ده. نقاد د ټول نه مخکې مطالعه کوي او د مطالعې نه وروستو هغه جایزه اخلي. د مطالعې او د جایزې عمل چې کوم دی دا داسې دی چې یو عام سړی صرف مطالعه کوي او یو نقاد چې دی نو هغه د مطالعې سره سره جایزه هم اخلي. هغه د خوبیانو په خابیانو باندې جوور نظر ساتي او هغه د هغه مطالعه کې او د یو عام سړي په مطالعه کې فرق دی. یو عام د ادب قاری، د ادب ریډر، د ادب لوستونکی چې کله د ادب مطالعه کوي نو هغه خپل د تنقیدي نظر نه زیات کار نه اخلي، ولی یو نقاد په تنقیدي نظر باندې د ادب مطالعه کوي او بیا د هغې ادب جایزه هم اخلي چې دې ادب کې څه څه خوبیانې دي، څه څه خامیانې دي. بیا په درېیمې مرحلې کې د تنقید چې کوم درېیم مرحله ده په دې کې موازنه یا کمپیریزن راځي. یعنی یو نقاد چې کله د یو فنپارې یا د یو فنکار د تخلیقاتو مطالعه وکړي نو هغې نه وروستو هغه د هغې فنپارې موازنه، تقابل یا کمپیریزن نورو فنپارو سره کوي او د هغې ادیب د تخلیقاتو یا د هغې شاعر د شاعرۍ موازنه د نورو ادیبانو د تخلیقاتو یا د نورو شاعرانو شاعرۍ سره کوي. دا موازنه یا کمپیریزن چې کوم دی دا په تنقید کې ځکه ضروري دی چې د دې په ذریعه په ادب کې د هغه ادیب یا د هغه شاعر مقام متعین شي. نو دغه دپاره څلورمه چې کومه مرحله ده د تنقید دا حکم، فیصله یا رائے ده، یعنی اوپینین اور ورډکټ دی. اوپینین یا ورډکټ یا حکم یا فیصله یا رائے مطلب دا دی چې ادیب نقاد چې کوم دی هغه د ادب مطالعه وکړه، د هغې نه وروستو هغه د هغې ښه جایزه هم واخیسته، ښه غور او فکر یې پرې وکړو او بیا یې څه چل وکړه چې بیا یې د هغې ادب موازنه د نورو سره هم وکړه. د یو ادیب د تخلیقاتو موازنه د نورو ادیبانو تخلیقاتو سره وکړه، د یو شاعر د شاعرۍ موازنه د هغه د دور یا د هغه نه مخکې تیر شو نورو شاعرانو سره وکړه او بیا آخر کې هغه به یو حکم، فیصله یا رائے ورکوي او دا اوپینین یا دا ورډکټ چې کوم دی په دې کې به هغه د هغه شاعر یا د هغه ادیب مقام متعین کوي، د هغې تعین به کوي چې په شاعرانو کې او ادیبانو کې د دې شاعر او ادیب څه رتبه ده، څه مقام دی او څه مرتبه ده. نو دا د یو نقاد ذمهواري ده چې هغه جایزه چې کله اخلي یا کله چې خپله رایې ورکوي نو په دې کې هغه د څه تعصب نه کار وانخلي او بالکل د صداقت نه کار واخلي، د رښتیاو نه کار واخلي او چې څه هغه ته په ادب کې ښکاره شوي دي بغیر د څه
یاري نه او بغیر د لالچ نه او بغیر د تعصب نه هغه د خپل رائے اظهار وکړي او خپل فیصله ورکړي. نو دا اوپینین او ورډکټ چې کوم دی دا د نقاد یوه ذمهواري ده او دا د نقاد منصب دی چې هغه به د ادب مطالعه په بیلاګ انداز کې، په امپارشل انداز کې، په غیر جانبدار انداز کې کوي او بیا به هغې نه وروستو هغه د هغې ادب باره کې د خپلې رایې اظهار کوي. نو په دې ځای دا نننی لیکچر اختتام ته رسي. بل لیکچر کې به مونږ د تنقید نور بحثونه کوو او دا سلسله به مخکې مونږ چلو چې د تنقید منصب څه دی او د نقاد ذمهواری څه دي. دا به تاسو بل لیکچر کې اورئ انشاءالله. د خدای په امان.